یعنی چې کاروبار څو کوي ها دا بیا په نارمه لهجه کوي ډېر دا سپیره کېږي نه په کاروبار کښې نرمي په چارو دو ډېر سپیره کاروباري ښه نه وي پیغمبر د خدای فرمایي چې الله جل شانه د هغې سړي رحمت نازل کړي چې څه شی خرڅوي ها نرمي کوي او چې د چا نه څه وخلي ها بیا نرمي کوي چې په چا څه حق پوتې وي بیا ها نرمي کوي ځنې داسې سړی وي چې زړه د شای نه ځنې کو ځکه چې مکمله سپکه وي سودونه وي دا د دغې حدیث په واسطه سره تاسې زده کړئ چې کاروبار کښې نرمي په چار دو پیار په چار دی محبت په چار دی دا ځینې ډېر ښه اخلاقي غدي دوکاندارونه داسې خوند کوي دربت خان حاجي ته هغه ویلي ګل نواز مولوي چیرې چینی ورته ارته بیا وایي چې په دا غونډ خلک یې کښېتو سره کاروبار کوي ګل نواز مولوي خو ډېر ښه ګپ لاګوه وایي دا ضربت خان یې ګوشه یې کو ورته یایي چې اته شي کیسه ده تو ټوله شادو ویلی جلیل یې فرمان د سره شاخ یې سار مې ځنه ونه ځنه وکړي بیا چا پوښتنه پرې وکړې وه په چینایي چې ویلې دغه سره ته کاروبار کې چې دغې اخلاق ډېر ښه دي هسې نرمه لهجه څه دو دا ډېر خوند کوي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه خبره خوږه خبره چاته کول دا صداقي په زمره کښې درېمې یعنی چې که د بل سره تاسې نرمي کې خوش پیغمبر فرمایي الله پاک یې تاسې سره نرمي وکړي چې د بل سره نرمي کوي یې تاسو سره الله نرمي وکړي یعنی چې کیم سړی داسې کاروبار وکړه داسې معامله یې وکړه داسې لین دین یې وکړه چې په خلک یې قرضي ووښتلی مالداري ته ټیم ورکړه چې ته دې پرې کولی خیر دی په مخ کله شي حاضر واخلو وچه وې تانګلوسه وې ټیم مې درکړه دا مې نه غوندې داسې وچې ګڼه ګایز وګا ډېر مشکل وي په دا غږ وکړه چې تو ته مې معاف کړې دا دغې په حدیث شریف کې انتهایی زیات اجر بیان شوی دی چې مالدارې ته وسعت ورکوي داسې نه وي چې په مخ ورې در خڅامه په مخ مې پورې پرې کوه په مخ یې روکوه او غریب ته بالکل معافي کوي حدیث شریف کې دغې ډېر لوی اجر بیان شوی دی او دې سره صرف دا نه دو چې نرمي دو کاروباریون خلک ته په هره معامله کښې چې څوک په خارج فروخت شي قسمینه ډېر کو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل تجارتي نقشه لوژو قسمینه ما کې امې کلیوله اتفاق سودا خو یو دی دو وله خو ونه پاډک شه دا کاروبار و ویلوړي اډام بالاله نو پاک شه دا ټیپک پالا خرڅول دا زاړی ریډیو خرڅېدل واتو ټاپریکاټینا خرڅېدل نو بیا مې جو کلیول واغو چې بیا داس په ولې گزاره نه کېده وویل چې 20,000 قرآن دی چې دا مې په داره کړای دی وسته کلی زیریدل یا پیژنګلې تو پورې خالي داره ګټه په یوه گزاره نه کېدله حدیث شریف څه دی خوش پیغمبر فرمایي ایاکم وکثرة الحلف فی البیع د جوتای قسمینه په کاروبار شه زنینه وژغوره فانه ينفق ثم يمحق وقتی طور خو ساړي بشي بتا کې وقتی طور په غا موقع باندې خو په 20,000 قرآن او اعتبار وکړو خو یې چې نتیجه یې څه دو شو یو په تیر وې په نتیجه وې بیا لولای ګرځي داسو وې چې ګای ډېر داسې خلک ته ورنه چې د یو وخت سره دغه شهرت وې چرچی وې چې څومره مال او دولت شتان وي بیا په څه ټیم نه بعد بیا یې نام و نشان نشه پوتې دا خو څه کې چې کور ور پوتې شي الغرای ور پوتې شي آشان مستوي لوړا ور پوتې شي زاور هپوت زاور ویلې کاروبار دا ابلا ورځه مش پدې کاروباري معاملات باندې سیمینار کړو کا زه وې چې په کاروبار شمو ګنا نه دی کړالې مې نه وی کړالې مونږه خاطوي نه وی شوي مشکلات وړه خو سوال دا دی چې آیا زه تو دا سو جوړوي دا کوشش تو کوي دا طلبو کوي
چې زه تو د نارو ژوند د نارو کاروبار د حلالې د حرامې د سود د قمار د جوړې د بیع فاسد د بیع باطل نارو دغه شیونه زه تو زون ژغوري کا زون ژغوري نه چې کیم خلک کاروبار داسې کوي چې د شریعت په ضد کې شریعت ته تخت کوي دا خلک وایي چې غټ عابدون دي دا خلک ډېر لوی عابدون دي ډېر غټ عبادت ګزار دي نن خو میږي فری آف کاسټ عبادت ته عملي تړلي دي تسبیحات ډېر کوي ځکه خرچه نه پیشي نفلونه ډېر کوي خرڅه نه پیشي جاموته په مطلب اول خو جاموته ته ډېر کام سي چې کله معاملات خراب شي قومونه بربود شي امت دا بربود وي چې کله معاملات خراب شي بیا د امت به تبعیه وخت وي نن معاملات خریدانه چې په کاروبار کې اخلاقی خراب دي سیاسی خراب دي معاشي خراب دي او دین علاوه په پړوت شه خراب دي په گاون شه خراب چې کیما پونیه دې راړوي معاملات هیڅ خوانه ده پوت هغه اثر څه ده هغه نتیجې دا دي چې خلک پریشان امت پریشان امت ذلیل مختلفی بیماری شکار ډېر ناچاکي شکار ډېر غربت شکار ګولې ته سیخ شوي میږ زلزلې ورسي په مو پتو مځکو خیزیږي په مو پتو قهر د خدای واریږي په مو پتو سیلاب او ودرېمي په مو پتو دا د میږ د توس اعمالکم عمالکم او ډېر زیات جرم میږ په معاملات کې شراوني چې ذره کته نفل کوي چې معاملات درست نه وي یندې ستړی خدای خفا دغه هیڅ اثر نشته هغه صحابه چې د معاملات په کوم انداز کړي دي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په برک شردریمی غلام چې د ساړی وي کاروبار په خوځه مناسب طریقه دا و چې کاروبار وي کوه اکاته وګټلې دغه خپل اختیار ویني څه خپل خوړل ابو بکر صدیق رضی الله عنه وارث خپل غلام څه خوروک ورکا به ورته ته په مودا پښتنه نه کوي صدیق چې دا د کیمیا وروړای دی چې خو کیمیا دروړای دی چې دا خو چې جاهلیت په واخ شي پلونکی سره موڅ کاروبار و مو واته کهانت کو د غیب علم او وروشي چې زګنه علم غیب لارنه اعوذ بالله بیا په دا مو تعریفیرو کولې مو سره د علم ونه سړی وسر باندې سیر شداره تیر په جیب کړل نو دا مې ای خوا په واسطه خوروک رو وړه دی تو هو خور ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فی الوقت په خله د امر غوته چیرې کړل چې زوره سیوی آی کای کړل چې د مو د بادان داسې خوروک غذا ونه کړس دعا اول خلیفہ او دا هغه میجا تر یوه حده پورې عقیده دو چې په صحابه په خلفای راشدین شي اعلی مرتبه ابو بکر صدیق خلک داسې خپل زندگی او بیا په پیزې څه ملستل هم خوشحال وي هغه بیا وږي شورېدل یبلې پشي شورېدل هغه بیا په ګرمېک شو کاپړي پکښې بیخي داسې چې پکښې زړې شوې په سره یورینه شورېدل خو اطمینان و رب یې روزي کړی و الله جل شانه دا میشته د خلک په نقش قدم د تاج سفر رسون الله دا توفیق ورکړي